زما څونه خیال دی په دې کې خو حکومت ته دغه نشته ده، خو عدالتي نظام زموږ دغه دی انتهایي فیل دی. عدالتي نظام زموږ داسې فیل دی چې په دې باندې دې لپاره اوس قربانۍ ضرورت دی. څنګه چې زموږ د دې ملک لپاره خلکو قربانۍ نه ورکړي او دا عزت کړی دی. دغه شان که تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې په میډیا باندې چې کله یو کرپټ سړی نیول کېږي نو سزا ول نشته، یا څونه زموږ په ملک کې چې جرم کېږي د هغې لپاره هېڅ سزا نشته. څوک په پیسو ازادېږي، څوک په سر ازادېږي، څوک په سر ازادېږي. د چا یې فروش ډېر زیات وي چې هغه ازاد شي. نو زما څونه هیل دی د عدالتي نظام په دې کرسۍ باندې دا کم سړی چې ناسي نو دا بدلول غواړي. او زما خپله رایه دا دی چې که تاسو هم خیال وکړئ نو د دې لپاره په دې کرسۍ باندې زما څونه هیل دی علما کېنول غواړي. چې علما کېناستل شي نو زما څونه هیله دې لپاره به هغو قربانۍ هم ورکول، هغو قربانۍ ته تیار هم دي او هغو ته د سیسټم. نو ته ګوره چې په 3-4 میاشتو کې چې ملک ټیک ټاک طرف ته نه روان نو بیا ګوره. خو چې صرف دغه یوه کرسۍ نه ده د انصاف ده چې په دې باندې صحیح تنقید او هغه زما څونه هیله دی د علماو له بغیر نه کېږي. مونږ ته خو په نظر کې دا علما ښکاري، بل څه لارې نشته. او دا نور خو چې کم دی دا خو ما تاسو وګورئ تاریخ وګورئ کم دی کې پیسې دې صحیح اورېدل شي دغه شوي دي. او که ادارې یو اداره ولګي مجرم راوځي چې سزا پې نشته، که حکومت ولګي کرپشن پې ثابت کړي جو هغه عدالت ته لاړ شي چې په هغه باندې نه سزا نه کېږي او هېڅ ازادېږي. او تاسو دغه خو ګورئ ورته په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې یا په ایس ایچ او باندې اوس هغه چې دغه وکړي دا لږه ناانصافي وکړي جو هغه سسپینډ یې کړي عدالت ته یې مخامخ کړي، په عدالت کې هغه سزا نشته. نو زما څونه خیال دی به د کرسۍ نور سیسټم ټیک دی، خو دغه سیسټم نه صرف چې په دې باندې علما ته ګوره چې علما د دوی لپاره د دې انصاف د کرسۍ لپاره هغو قربانۍ ته انشاءالله زما څونه خیال دی چې هغه د دې لپاره به هغو هر قسمه که جاني او کار څنګه وي د دې قرباني به هغو ورکوي. ریاض خان ډېره ډېره مننه تاسو له سوال. زه د نه بله دا پوښتنه کوم چې آیا تاسو وایئ چې لکه دلته د سعودي په شانته کې شریعتي نظام لکه دغه شي نافظ شي او مطلب دا چې لکه پانسي مانسي دلته کې لکه بنده ده چې دا لکه دغه شروع شي نو تاسو په دې باره کې لکه څه رایه دی؟ دا سعودي نظام خو هم دغه دی او بچایي نظام دی، خو په دنیا کې یو ځای کې هم نه چلېږي. بچایي نظام خو څوک دا خو یو نوابي ده دا خو که نه هغې ته خو ته ملک نه شي ویلی، شخصیت دی نه څه ملک دی او نه څه دغه دی، دا خو یو خپل یو باچاحت دی قایم کړی دی. زموږ ملک جمهوریت دی که نه، زموږ ملک اصل کې جمهوري ملک دی. د لپاره سیسټم بدلول غواړي که نه، سیسټم بدلول غواړي. اوس د کم نظام چې د پارلیمنټ والا وزیر اعظم والا دغه والا نو زما څونه هیل دا بدلول غواړي. که تاسو وګورئ کم نظام پاکستان کې چې صدارتي نظام راغلی نو هغه ټیم کې ملک لږه ترقي کړې ده او نور داسې په دې دغه کې د وزیر اعظم په دې دغه کې څه ترقي نه ده کړې چې دا یا دغه په دې کې تاسو تاریخ وګورئ، تاریخ را روان دی د 1947 له ټول وګورئ صدارتي نظام کامیاب شوی دی او دا بل نه کامیابېږي. دغه شان وګورئ دا نور عدالت زمونږ نور لا هر څه کم قانون چې جوړېږي هر څه ټیک دي، خو په دې کرسۍ چې دا کم سړی ناست دی دا قرباني نشي ورکولی. نو زما څونه هیله دې ملک دپاره ما تاسو مخکې مې چې دې ملک دپاره علماو ډېرې قربانۍ ورکړي دي. علما د دې انصاف د دې کرسۍ دپاره و زما 100% یقین دی چې هغو سزا هم اورولی شوې ده. دغه د پاکستان چې را کوم قانون جوړ کړی په دې باندې د دې قانون لاندې بل نه، دا کوم قانون چې جوړ شوی دا هم علماو په دې کې علماو ناست دي، علماو جوړ کړی، بل چا نه دی جوړ کړی، دې مسلمانانو جوړ کړی، بل چا نه دی. او په دې دا باندې ګوره چې سزاګانې صرف سزا پکار ده، نورې هم نه دي پکار. ته بیا ګوره چې ملک تر 6 میاشتې دی او زه راته وایم چې په 3 میاشتو کې به دا ټیک ټاک هر ځای به دې ټیکي اداره یوه اداره. عمران خان هم په خپله دا خبره څو بزله وکړه چې یاره دې به صدارتي نظام نه دی حل دی، بل حل نشته دې. که تاسو وګورئ په دې کې مصر ته وګوره، ترکي ته وګوره، هغو ټول صدارتي نظام اختیار کړو او شی خپل ملکونه ټول په مخکې باندې بوتله. او دا نور خو